السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو جینۍ د واده په ورځ باندې د خپل یار سره وتښتېدله. راځئ مینوال چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې دا ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انشاءالله دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وواچوئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو داسې بې شرمه جینکۍ دی چې د واده په ورځ باندې د خپل یار سره دغه جینۍ وتښتېدله چې نوم یې عزتمنو اسما ده. اسما عزتمنو خپل تورزي ته یې ورکړې وه چې د واده یې هم تیار او د واده ورځ وه. عزتمنو اسما خپل مور او پلار ته ویلې چې یعنې زه نه غواړم چې دغه تورزي سره واده وکړم، دا زما د زندګۍ سوال دی، د زندګۍ ملګری به زه ځان نه په خپله باندې ګورم، په دې کې تاسو ما سره څه نشئ کولی. خو مینوالو د مور او پلار ورته په جواب کې ویل چې لورې د دې نه مخکې به دې ویلی وې، نو اوس ته ما سره داسې خبرې کوي چې ته اوس موږ ورکړې او ته اوس موږ په شرمونو باندې شرمې. بس غلې کښېنه چې موږ کومه فیصله کړې ده په دې باندې ښه وکړه. که چېرې انکار دې وکړو، زبان دې ورانه وخوځو، نو ژبه به درنه کټ کړو او یا به دې ووژنو. مینوالو جینۍ د دغه خبرو نه یارېدلې ده، واده ته یې غاړه ایښې ده چې د واده ورځ شوې ده، نو د شپې نه یې خپل یار سره خبرې اترې کړې دي او ورته ویل دي چې زه به دروځم او تښتم به. مینوالو چې څنګه دې جینۍ پسې جنج والا راغلي دي او جنج والا چې اسما اوچتوله، نو مینوالو اسما په کور کې نه وه، د خپل یار سره تښتېدلې وه چې دغه اسما پسې به یې خپلو وروڼه ګرځېدل چې مینوالو دی په یو هوټل کې ګیر کړي وې. نو مینوالو خلک یې مو سره وژلې او خپله خور خو یې وژلې ده. مینوالو دی ډېر د غیرت کار کړی دی، د غیرت نوم یې دغه قتل له ورکړی دی. مینوالو داسې کارونه نه دي په کار، ځکه عزتمنو چې دغه شانتې بده کارونه هغه شانتې عزتمنو د بد کار غلط انجام وي، هېڅکله داسې کارونه نه دي په کار. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وواچوئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.